ته خو چیف ایگزیکټیو یې، د صوبې چیف ایگزیکټیو یې، وزیر اعلی یې، ته خو به اډر کې. که زما د کور، زما د دشمن سپی زما کور ته راغی، بل زما مشر ویلي دي زه به د دشمن سپي ته په خپل کور کې پراټې ورکم. خو وزیر اعلی صاحب موږ سره دا قسمه حربې د جمعیت علماء اسلام کارکون سره مه کوه. د جمعیت علماء اسلام کارکون شکر دی په هر څه پوهېږي. ګرانو کتونکو، پیر علیم شاه باچا جانشین ضلعي امیر مولانا سید ګوهر شاه صاحب، هغوی سره خبرې اترې کوو د هغه شیخ صاحب په دغه شهادت باندې او د صوبایي حکومت په رویه باندې څه به وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ډېره مننه طلب خان وروره. شیخ صاحب د ریاست سره د مینې قیمت چوکاو کو. جمعیت علماء اسلام چونکې ریاست سره مینه کوي، د ریاست سره وفاداری کوي، د ریاست سره چې کوم دی هغه ودرېږي، د هغې قیمت جمعیت علماء اسلام هغه هر ټایم چوکاوي او هغه د علماو په شهادتو کې تاسو وکتېدل چې زه صرف دومره وایم چې دا د صوبایي اسمبلۍ غړی پاتې شو، دا ایم پی او د صوبایي اسمبلۍ په کار خو دا وه چې پرون د صوبایي اسمبلۍ اجلاس و چې بله یوه خبره نه وه شوې، بل یو قرارداد نه و پاس شوی، صرف د شیخ صاحب په شهادت باندې خبرې شوې وې او دا غوښتنه شوې وه چې د شیخ صاحب قاتلان دې قوم ته په ډاګه کې. خو افسوس دا دی چې حکومت د داسې خلکو دی چې د هغوی هغه پیروکار چې کوم دي، د هغوی کارکنان چې کوم دي، هغوی اوس هم خولې له وار نه ورکوي او په مرګ باندې په شهادت باندې زما شیخ صاحب هغه نه پرېږدي. تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې د هغه د وفات نه بعد هم هغه کارکنان د دغې خلکو هغه بدبخته شیخ صاحب په شهادت نه بعد هم هغوی نه پرېږدي او د هغوی اهل خانه چې کومه ده، د هغوی اهل و عیال چې کوم دي، د هغوی بچي چې کوم دي، د هغوی وروڼه هغوی ته ذهني اذیت رسوي. افسوس دا دی چې تر اوسه پورې زما د شیخ صاحب قاتل خو لرې خبره ده چې هغه خلک هم اوسه پورې ګرفتار نه شو، کوم چې په سوشل میډیا باندې پروپیګنډې کوي، کوم چې په سوشل میډیا باندې اوس هم لګیا دي او د شیخ صاحب تضحیق کوي، بدعتي یې کوي، اوس هم هغه ګرفتار نه شو. ولې دوی په انټرپول باندې څومره خلک راوستي دي؟ نه دي راوستي، د دنیا خلک راغلي دي په انټرپول باندې. خو نن په اسلام آباد کې یوه ټیک ټاکر اچترالی، موږ دا نه وایو موږ د هر چا په مرخه پکېږو، د هغې قاتلان دوپہر ہونے سے پہلے गिरफ्तार हो सकते हैं. लेकिन इतने बड़े शेख उल हदीस जो जनूबी एशिया के सबसे बड़े मुहद्दिस कबीर थे, अभी तक एक हफ्ता गुजरने के बाद अभी तक मेरे शेख और मेरे मुरब्बी और इस पूरे आलम इस्लाम के शेख अभी तक उनके कातिलान पैदा नहीं. تو وایې په طور کارکون زه دا پوښتنه لرم په طور صحافي چې وزیر اعلی راغی او د جمعیت سټیج یې استعمال کړ، د وزیر اعلی دغه دورې ته څنګه ګورې؟ په دې باندې په ما ډېرې نیوکې وشو چې دا ټیم د وزیر اعلی نه تپوس نه، زه به د چا نه تپوس کوم؟ چیف ایگزیکټیو د دې صوبې څوک؟ وزیر اعلی باندې ټول خلک پوهېږي. د هغه مطلب دا و چې زه د جمعیت علماء اسلام کارکون ځان ته مایله کړم. زه د جمعیت علماء اسلام کارکنان د دوی همدردی والم، په دې هر سړی پوهېدی که تا واقعي ته خفه وې د شیخ صاحب په شهادت باندې، نو وزیر اعلی سوال نه کوي، وزیر اعلی منت نه کوي، وزیر اعلی اډر کوي. د صوبې چیف ایگزیکټیو چې دې هم سوالونه شروع کړي او دې هم دواګانې شروع کړي، نو بیا ده کې او په کور کې ناسته تورسرې بیا ده کې هغه کې څه فرق پاتې نه شو که نه، تورسرې سوالونه کوي، دواګانې کوي په کور کې، نو بیا ده کې هغه تورسره کې بیا څه فرق پاتې شو؟ ټیک ده. د وزیر اعلی که موږ غاړه ورکړه، وزیر اعلی موږ له فاتحې له راغی، موږ یې ستاینه کوو، خو وزیر اعلی صاحب
ته ماله دواګانو له هم رالې خو آیا تا چې آی جي سره بل ورځ ملاقات کړی د هغې څه رزلټ راووته ته خو به اډر کې ته خو به سوال نه کې جرګه خو به زه ورته کوو بېوسه یو بېکسه یو کمزور یو ته خو چیف ایگزیکټیو یې د صوبې چیف ایگزیکټیو یې وزیر اعلی یې ته خو به اډر کې که زما د دشمن سپی زما کور ته راغی بل زما مشر ویلي دي زه به د دشمن سپي ته په خپل کور کې پراټې ورکم خو وزیر اعلی صاحب موږ سره دا قسمه حربې د جمعیت علماء اسلام کارکون سره مه کوه د جمعیت علماء اسلام کارکون شکر دی په هر څه پوهېږي او د جمعیت علماء اسلام د کارکون نه خلک تل زده کوي د سیاست موږ ته د سیاست چل مه ښایه هسې خو د هغې ونه د څوک هم منځلې شو دلته راغلي د شیخ صاحب په نوم ټولې پاټو څوک نه وکړه بغیر دغې پاټۍ نه مانسیرې ته لاړ هلته یې جلسه وکړه هلته یې میوزیک لګولی و په کار خو دا وه نن د شیخ صاحب شهادت کیږي او په سبا باندې ته مانسیرې ته ځې او هلته میوزیک بجاویږي درې ورځې څوک ده نه شو کولی چې د وزیر اعلی هاوس پرچم د سر نه ګو کړې وه ښه به نه وه ایمل خان د باچا خان مرکز نیشنل پارټي هغوی خپله پرچه درې ورځې سر نه ګو کړه درې ورځې څوک یې ما سره منع وکړه ټیک ده ما سره افغانستان څوک منع وکړه ما سره ټول پاکستان څوک منع وکړه ته ما سره ولې څوک منع ونه کړه